السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړئ. دوستانو، په پیښور په قیرآباد کې ډیره زیاته افسوسناکه او دردونکې واقعه رامنځته شوې ده. اباسین یونیورسټۍ سره خوا کې په پلازه کې دننه طاهر غرپي غزل خواجه سره په چړو باندې بېدردۍ سره قتل شوی دی. دوستانو، طاهر غرپي غزل خواجه سره چې یو څو کسانو سیخ کړی و، هغه په چړو باندې په وینو باندې سور شو او په چړو باندې انتهایی په بېدردۍ سره قتل شو، چې هغوی بیا پولیس ته اطلاع وکړه. پولیس چې په موقع باندې راغلل، نو د طاهر غرپي غزل خواجه سره لاش یې هسپتال ته د پوسټمارټم دپاره بوتلو، خو لا تر اوسه پورې د طاهر غرپي غزل خواجه سره نه دی ګرفتار شوی. پولیس وایي چې موږ په دې باندې به ډېر زر تر زره صح اپریشن خو هم شروع کړو او اکشن یې پرې اخیستی دی چې انشاءالله قاتلان به ډېر زر تر زره ګرفتار شي. نو الله تعالی دې وکړي چې د طاهر غرپي غزل خواجه سره قاتلان زر تر زره ګرفتار کړلی شي. نورو خواجه سره هم د قاتل ګرفتارولو مطالبه کړې ده چې قاتل دې زر تر زره ګرفتار شي. کو ګرفتار نشو نو موږ به بیا احتجاج وکړو او روډونه به بند کړو. نو دوستانو، اوس پته نه لګي چې طاهر غرپي غزل خواجه سره په داسې څه وجوهاتو باندې قتل شوی دی. دا چا د پلازې ته غوښتی او هلته قتل کړی دی او که نه په داسې څه لفظونو په څه خبرو باندې هغه قتل شوی دی. انشاءالله د دې به هم ډېر زر تر زره ټول حقیقت راښکاره شي چې کله دغه قاتل ګرفتار شي. پولیس خپل کوشش کوي چې دغه قاتل ګرفتار کړي، خو لا تر اوسه پورې نه دی ګرفتار شوی. الله تعالی دې وکړي چې د طاهر غرپي غزل خواجه سره دغه قاتل زر تر زره ګرفتار شي او دله دې ښه بدترینه سزا ورکړی شي چې دا د ټولو کسانو دپاره یو عبرت وګرځېږي چې بیا دپاره داسې خواجه سرو سره ظلم نه کیږي، ځکه چې ځای په ځای باندې خواجه سرو سره ډېر زیات ظلم شروع دی. الله تعالی دې د داسې ظلم نه خواجه سره او موږ ټول مسلمانان په امن و امان کې وساتي. والسلام.